بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. یو ملګري تپوس کړو د جمعې لمانځه نه وروستو سنتونه دا څو رکعاته دي؟ ای دا څلور کول پکار دي که شپږ کول پکار دي او د دې حکم څه دی؟ د هغې مختصر جواب عرض کړی شوی و، خو دا سوال متضمن دی ډېرو اجزاو لره چې د هغې نه بحث وشي. لکه من جمله د هغې نه دا ده چې بعضې اهل حدیث حضرات اعتراض کوي چې د جمعې د مانځه نه مخکې دا څلور رکعاته سنت نشته دی، او مقلدین حضرات یادوي چې دوی لره بالخصوص احناف یادوي چې دوی لره د جمعې مونځ نه ورځي او دوی ته دا پته نشته دی چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت نشته دی او دوی کوي. نو یو به دا مسله مختصر ذکر کړی شي د دلایلو په رڼا کې چې آیا د جمعې د مانځه نه مخکې هغه سنت شته دی او که نه شته، او دویم به دا خبر ذکر کړو چې د جمعې د مانځه نه وروستو بیا څلور رکعاته سنت کول پکار دي او که شپږ سنت کول پکار دي او دغه حکم څه دی، او فقه حنفي کې آیا د ائمه اختلاف په دې کې څه شی دی. نو زما په لاس کې صحیح بخاری ده، جلد نمبر 1 او د دې صفحه ده 124. قدیمی کتبخانه ده، باب ده باب لا يفرق بين الاثنين يوم الجمعة. په دې باب کې د حدیث راوړي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام فرمایل من اغتسل يوم الجمعة، چا چې غسل وکړو په ورځ د جمعې باندې وتطهر او د پاکي حاصله کړه بمستطاع چې څومره د طاقت وي من طهرین په پاکۍ سره، ثم دهن او مس من طیب، بیا چې کوم دی ویښتان غوړ کړل او خوشبویي ولګوله، ثم راح فلم يفرق بین اثنین، بیا جومات ته لاړ او په مابین د دوو کسانو کې فرق رانوست، جدایي رانوسته، فصله او مونځ یې وکړو ما کتب له، چې کوم د دپاره کتب له ای قدر له، چې کوم د ته مقرر شوی دی چې هغه دقه څلور رکعاته سنت ترې نه مراد دی. ثم اذا خرج الامام، او بیا امام خطبې ته پورته شي انصته او دی چپ خاموش پاتې شي، غفر له ما بینه ومن الجمعة الاخرى، الله تعالی دته ګناهونه معاف کړي د دې جمعې نه واخله د بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دنه کېږي او ته الله تعالی معاف کوي. استدلال د دې نه کوو چې فصله ما کتب له، د مونځو کې د امام د خطبې نه مخکې هغه مونځ چې د دپاره مقرر دی نو هغه دغه څلور رکعاته سنت دي چې په نور روایت کې به د هغې تفصیل راشي. د حدیث کې څوک دومره پته ولګېده چې د خطبې نه مخکې امام چې له خطبې ته پورته شوی نه وي، د فرض مانځه نه مخکې خطبې شروع کېدو نه مخکې هغه مونځ وکړي چې هغه د ده دپاره مقرر کړی شوی دی. نو هغه کم مونځ دی په دې باب کې به انشاءالله آثار راشي د صحابه کرامو او موږ تاسو به یې واورو چې دا هم دقه څلور رکعاته سنت دي چې دلیل ورته دا حدیث پاک د نبي علیه صلات وسلام دی. دا حدیث چې ما کوم بیان کړو چې څوک د جمعې د مانځه نه مخکې څلور دا دغه وکړي د هغه مونځ چې د لپاره مقرر شوی، نو دا ذکر کړی دی معجم الکبیر کې امام طبراني رحمت الله علیهم، سنن الکبرا کې امام بهقي هم ذکر کړی، مصنف ابن ابي شیبه کې چې کوم دی هم ذکر کړی شوی دی، او صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه 283 باب من اغتسل او توضأ واتى الجمعة
وسلم قدر له ان صوت حين الخطبه دغه باب کې ذکر کړی دی. او دغه رنګې امام ابو داود رحمت الله علیه هم خپل ابو داود کې ذکر کړی دی، جلد نمبر 1 صفحه نمبر 61 کتاب الجمعه. او دغه رنګې نور هم ډېرو محدثینو دا حدیث په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی چې دین اثبات ته دې خبرې کېږي چې د خطبې نه مخکې هغه مونځ وکړي چې د لپاره مقرر شوی، نو دغه اجر به ورته ملاویږي. دا دویم کتاب دی زما لاس کې، نصب الرايه د امام زلعي رحمت الله علیه. دی هم د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو اثر راوړي. عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي، ابن مسعود صاحب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د جمعې د مانځه نه مخکې هم 4 رکعاته کول او پس به یې هم 4 رکعاته کول. نصب الرايه او جلد 2 او کتاب الصلاة دی، په کتاب الصلاة کې باب الجمعه دی او صفحه ده 215. ورته کې عبدالله بن مسعود صاحب صراحت وکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په د جمعې د مانځه نه مخکې هم 4 رکعاته کول او پس به یې هم 4 رکعاته کول. امام زلی رحمت الله علیه د تخریج د احادیثو د ادعای کړی دی په دې خپل کتاب کې، او بل حدیث باندې خاموش پاتې شوی دی، دې ته چې کم دی ضعیف وغیره نه دی ویلي. او دا روایت ان شاء الله موږ موقوفا وروستو ثابت کړو په طول خدیر باندې چې کم تخریج شوی دی، هغه تخریج ولوي چې دا روایت حسن دی، صحیح دی، استدلال ته کېدی شي. او دغه رنګې بل اثر یې راوړی دی د عبدالله مسعود صاحب هم په دقه مذکوره صفحه کې په نصب الرايه کې دی فرمایي كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات. عبدالله مسعود رضی الله عنه مخکې د جمعې نه 4 رکعاته مونځ کوو، وبعدها 4 رکعات وبعده 4 رکعات، او پس په جمعې د مانځه نه هم 4 رکعاته مونځ کولو. په دغه مذکوره صفحه باندې بل یو اثر راوړي، روایت ابو عبد الرحمن السلمي کې فرمایي قال كان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه يأمرنا چې موږ ته به امر کو ان نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. موږ ته به امر کولو چې مخکې د جمعې نه 4 رکعاته کوئ او پس د جمعې نه 4 رکعاته کوئ. او دا اثر په نصب الرايه دغه مذکوره صفحه 215 کې ذکر دی. او امام هیثمی رحمت الله علیه په مجموع الزوائد کې ذکر کړی، امام طبرانی رحمت الله علیه په طبرانی کبیر کې هم ذکر کړی دی. او دا اثر هم صحیح دی. نو ګورئ 3 آثار په دې خبره پیش کړی شو چې کوم مونځ د جمعې نه مخکې مقدر کړی شوی دی. بخاري کې هغه حدیث ذکر شو او مجمل تفصیل پکې نه و چې دا 4 رکعاته، دا تفصیل پکې نه و چې 4 رکعاته دي که 2 دي او دا سنت دي که غیر سنت دي، دغه تفصیل پکې نه و. خو صرف بخاري کې دومره راغله چې د خطبې نه شروع کېدو نه مخکې څوک مونځ وکړي. دا کم مونځ دی؟ دغه مونځ نصب الرايه د 215 صفحه پس حواله باندې وښودله چې عبدالله مسعود صاحب ویل دا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په مخکې د جمعې نه 4 رکعاته کول، بعد او بیا دویم اثر موږ راوړو په دې خبره چې عبدالله مسعود صاحب په خپل هم دغسې کول چې مخکې به هم د جمعې نه 4 رکعاته کول، وروسته بیا هم 4 رکعاته کول. او بیا دریم اثر موږ په دې باندې ذکر کړ چې عبدالله مسعود صاحب خلکو ته به دې امر هم کو چې مخکې ته هم 4 رکعاته کوئ، وروسته ته هم 4 رکعاته کوئ. او ډېرو کتابونو په حواله مو دا وښودله. هیثمي ذکر کړی مجموع الزوائد کې، او طبراني ذکر کړی دی په معجم الکبیر کې. دا نصب الرايه وه د امام زلعي رحمت الله علیه. دغرنګې دا اثر یا د دې په شان نور اثار دا زما په لاس کې فتح القدیر دی، او د فتح القدیر صفحه د جلد 2 او صفحه د 67 په دې کې دی فرمایي و امام بن رحمت الله علیه
څلور رکعته سنت پس د جمعې نه وي. دې لپاره دلیل څه شی دی؟ آخذا بما روي عن ابن مسعود. امام حنیفه اخذ کوي، استدلال کوي په هغه اثر باندې چې رد کړی شوی دی عبدالله بن مسعود صاحب نه، انه کان یصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. چې د به مونځ کولو مخکې د جمعې نه هم 4 رکعته او پس د جمعې نه هم 4 رکعته. قاله الترمذي في جامعه. او دقه امام ترمذي په خپل جامع کې هم راوړی او داسې ویل چې ولیه ذهب ابن المبارک والثوري. او دې خبرې ته تک کړی دی چې جمعې نه مخکې هم 4 رکعته سنت دي، وروسته هم 4 رکعته سنت دي. امام عبدالله بن مبارک، امام ثوري رحمت الله علیه، یوازې امام حنیفه رحمت الله علیه دغه مسلک نه دی چې 4 رکعته مخکې پکار دي که نه د جمعې لمانځه نه، بلکې دا د عبدالله مبارک رحمت الله علیه، دارنګې د سفیان ثوري رحمت الله علیه او داسې لویو اجلو ائمو مسلک دی. لکه ما ته آثار پیش کړل چې دا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هم دغسې عمل و. هغه مبارک وبوله چې نبي علیه السلام به هم دغسې کول، د جمعې د لمانځه نه مخکې به یې 4 رکعته کول او وروسته به هم 4 رکعته کول. دا اثر چې موږ کوم د فتح القدیر په حواله وویله د 2م جلد 67 صفحې، نو دا لاندې هغه چا چې په تخریج کړی هغه لیکي وایي دا اثر موقوف حسن، موقوف حسن روایت دی چې امام عبدالرزاق هم راوړی په 3م جلد 247 صفحه کې، امام طبراني هم راوړی په کبیر کې، دغه رنګې مجموع الزوائد 2م جلد 195 صفحه کې مشته دی. او دواړه چې کوم د قتاده او د ابن مسعود صاحب نه روایت دی موقوفه نه. لہذا دا خبره واضحه شوه چې کوم مونځ د جمعې د لمانځه نه مخکې مقدر شوی دی بخاري په روایت باندې، هغه همدغه 4 رکعته سنت و چې دې مبارکانو به کول، د هغې ثبوت د دې کتابونو نه وشو. هغه رنګې دویم بله حواله زما سره هغه د مرقات شرح مشکات جلد نمبر 3 او صفحه ده 223. ده فرمای واخذ من مفهوم هذا الحديث، برغه حدیث راوړي او د دې حدیث ته مفهوم نه بعض خلکو دا اخذ کړي چې هغه بعض شوافع دي انه لا سنة للجمعة قبلها، چې د جمعې د لمانځه نه مخکې سنت نشته او دې خو ولادت وایي خو وفتدع بعدها. بعضو خلکو پکې خو ډېر بدعت کړی دی، هغوی وایي چې فقال الصلاة قبلها بدعة، چې لمونځ د جمعې نه مخکې کول بدعت دي. لکه دلته د دې غیر مقلدینو فتوا ده او دا وایي کیف وقد جاء باسناد جید، او دا به څنګه بدعت شي د جمعې نه لمانځه نه مخکې مونځ کول 4 رکعته سنت، دا به څنګه بدعت شي وقد جاء باسناد جید، په اسناد جیده په سندونو جیده سره راغلي، په صحیح حدیث باندې راغلي چې دا خو ثابت دی کما قال الحافظ العراقي، لکه حافظ عراقي كما قال الحافظ العراقي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبلها 4 وبعدها 4 والظاهر أنه بتوفيق. نقول حافظ عراقي فرمای چې نبی علیه الصلاة والسلام مخکې هم د جمعې نه 4 رکعته کول او پس په هم چې کوم د جمعې نه 4 رکعته مونځ کولو. دا د مرقات حواله وه د جلد 3 صفحه نمبر 243. دې نو دا خبره واضحه شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام به دغه رنګې عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه به د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته سنت چې کوم دی دا به یې کول. او دغه رنګې زما په لاس کې بل کتاب دی، دغه کتاب ادلة الحنفیه د محمد عبدالله ابن مسلم کتاب دی. دی وثر راوړي د عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې انه کان یصلي قبل الجمعة 4، چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به هم د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته کول، لا يفصل بينهن بسلام، چې فصل به په سلام نه وروسته په یو سلام باندې وي 4 رکعته کول، ثم بعد الجمعة رکعتين ثم 4، او د جمعې نه وروسته هم 4 رکعته کول، خو 4 رکعته به داسې کول چې ول به یې 2 کول او بیا به پسې 4 کول. نو دې اثر نه هم دا معلومه شوه چې دا د عبدالله بن عمر زنهور دغه شو اثر شو. ګوره د 2 اجلو صحابو نه دا خبره ثابته شوه، یو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، بل د عبدالله بن عمر زنهور، چې دیو به د جمعې د لمانځه نه مخکې 4 رکعته سنت کول. او دغه رنګې
ابن مسعود صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نوم نقل وکړو چې نبی علیہ السلام مبارک هم داسې کول. ابن مسعود صاحب بیا موږ ته معلوم کړی دی چې د مخ جمعې لمانځه نه مخکې څلور رکعته کول پکار دي، وروسته دې هم څلور پکار دي. دا اثر چې ما ذکر کو دی کتاب په حواله ذکر کړی دی د طحاوي شریف، باب فی باب التطوع باللیل والنهار کیف هو. کله چې شرح باندې اثار راوړوي کتاب الجمعه پای کې چې باب التطوع باللیل والنهار راوړوي کیف هو، نو پای کې دا سند ذکر کړی دی او دا عالم وایي چې واسناده صحیح، اسناد د دې روایت صحیح دی. د کوم روایت؟ کوم چې د عبد الله بن عمر زنه دی چې نبی رسول ادب کول د جمعې د منځ نه مخکې څلور رکعات او پس څلور رکعات. شرح باندې اثار دغه مذکوره باب شو. او دغه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اثر هم راوړی دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یامرنا ان نصلي قبل الجمعه اربعا، او ته امر کولو چې موږ د جمعې د منځ نه مخکې څلور رکعات په بعد اربعا وروسته دې موږ. روح عبد الرزاق، امام عبد الرزاق په خپل مصنف عبد الرزاق کې ذکر کړی دی په کتاب الجمعه کې باب الصلاه قبل الجمعه وبعدها، واسناده صحيح او اسناد صحیح دی. او دغه امام طبرانی ذکر کړی په معجم الکبیر کې. نو دا روایت هم د دې خبرې ثبوت کوي چې جمعې نه مخکې وروسته څلور رکعته کول پکار دي. دا خبره دې واضحه شوه د ټول اثار نه چې د جمعې د مانځه نه مخکې هم څلور رکعته سنت کول پکار دي او وروسته هم چې کوم دی څلور یا شپږ کول پکار دي. د هغې وضاحت زه وروسته کومه، لهذا موږ په دې صدد کې وو او په دې خبره باندې موږ شواهد پیش کول او دلایل پیش کول چې د جمعې د مانځه نه مخکې څلور رکعته سنت کول دا پکار دي، دا کړی شوي دي، دا لازم دي، څه عبث نه دي. دغرنګې زما په لاس کې دغه دی د آثار السنن علامه نووي صفحه ده 268 او باب دی باب السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها. په دې کې هم دقه د عبد الله ابن مسعود صاحب اثر راوړی چې کان عبد الله رضی الله عنه یامرنا ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا، چې موږ ته به امر کوو چې د جمعې د مانځه نه مخکې هم څلور رکعاته کوئ وروسته دې هم کوئ. رواه عبدالرزاق و اسناده صحیح. عبدالرزاق روایت کړی دی او اسناد د دې چې کوم دی هغه صحیح دی. او امام طحاوي هم ذکر کړی په کتاب الصلات کې، هغې کې بیا کتاب الجمعه باب التطوع بعد الجمعه کې دغه د هغې دپاره چې کوم دی هغه باب دی. دغرنګې زما سره یو بل کتاب دی په دې خبره باندې چې د جمعې د مانځه نه مخکې څلور رکعته سنت کول پکار دي. دا معارف السنن علامه بنوري د ترمذي شریف شرح ده، جلد نمبر 4 دی او صفحه چې کوم دی د دې 412 ده. دی لیکي وانکر الحافظ ابن تیمیه عن السنة قبل الجمعه. دی وایي چې ابن تیمیه د څلور رکعاته سنتو مخکې د جمعې نه انکار کړی چې د جمعې نه مخکې سنت نشته. وما ثبت عن الصحابة فحمله على التطوع المطلق. فکم چې صحابونو یې ثابت دي لکه دغه کم آثار چې موږ مخکې پیش کړو دا د حمل کړي دي په مطلق نفل باندې بدلیل ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یخرج من بیته، ودلیل دا دی چې نبی علیه السلام کله د خپل کور نه راوتلو فاذا رقى المنبر اخذ بلال في اذان الجمعه، کله چې مبارک منبر ته وختو بلال نو هو چې کوم دی د جمعې اذان کول فاذا كمله اخذ النبي صلی الله علیه وسلم في الخطبه، کله چې اذان ختم کړو نبی رسول الله خطبه کې شروع کړه. نو فمتا کان صلی سنت، نو سنت ټیم په کوم ځای شو چې سنت کړی وي د دې نه د استدلال کوي. بیا علامه بنوري حواله ورکړې ده چې په کوم کتاب کې ویلي دي، په کتاب الهدى ابن قیم وګورئ او دغه رنګې باسم کړه په انتصار کې. خدای وایي چې فقط القدر کې دی او برائق کې دی بعد نقله پس نقل کول د قول ابن تیمیه چې هذا مطبوع، دا خبره د ته پکړې شوې ده بأن خروجه عليه السلام كان بعد نزول بضروره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پس د نزول راوتلو نو فیجوز کونه بعد ما كان يصلي اربع، دا جایز دي کله چې راوتلو نو وروسته نبی علیہ السلام مبارک څه کړي څلور رکعاته کړي. ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا من عمره،
او دته چې کوم دا حکم هم ورکول کېږي د مجوز لره چې لما قدمنا مخکې موږ د آثار پیش کړل کما تاسو ته پیش کړل دغه د علامه بنوري په خپل شرح کې راوړي دي و دې ویم استدلال کو من عموم انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي اذا زالت الشمس اربعا ودا خبره مخکې موږ ثابت دي د علماء ثابت دي چې نبی اسلام مبارک په چې کله زوال وشو نو څلور رکعاته به کول وکذا يجب في حقهم لانهم ايضا يعلمون الزوال كالمؤذن او دا خبره واجبه ده په حق نبی اسلام کې چې دی ټول به داسې زوال وخت پیژندل لکه څنګه چې مؤذن پیژني بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن بلکې دی په دخول د وخت سره زوال پیژندل شي اذان وکړي شي ويكفي يقال في جوابه هذا لو دا په جواب کې کافی ده ان صحابته بشک صحابه کرام مثل عبد الله ابن مسعود وابن عمر وغيرهما دغه عبد الله بن مسعود شو دغه ابن عمر شو نور صحابه لما كانوا يصلون قبلها اربعا او زائدا او ناقصا كيف استمروا على عمل لم تكن في اسوه له عليه السلام یو خو بده باندې مشګری کړی چې څلور رکعات مخکې کول نو چې د سکار کړي دي او به استمرار او مشواله کړي چې غیبه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دي دا به څنګه شي چې نه په نبی رسول الله عمل د دې سره نه قولا نه فعلا او لم يكن لهم عهد منه او نو حدیث بلی صراحه اشاره چې صراحه اشاره او قولا او فعلا د نبی اسلام څخه وسوي حسنه نشته په دغه څلور رکعات کول باندې بیا دي صحابه کرام څنګه د جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات کړي دا دلیل شي دی خبري چې څلور رکعات مخکې د جمعې نشته یو خو هغه حدیث مې د بخاری شریف ویل نبی اسلام فرمایي چې د جمعې نماز نه مخکې څوک هغه منځو کې چې کوم د لپاره مقرر شوی دی نو د لپاره چې کوم د دې جمعې نه بل جمعې پر دا کفاره ګرځي او بل مې ته دغه آثار د صحابه کرام پیش کړل دوه دلایل شول په دې خبره چې جمعې نماز نه مخکې هغه څلور رکعات وکړ دي او بل علامه بنوري ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د زوال نه بعد هغه څلور رکعات کول او یا نور کتابونو په حواله شوی دی ویل چې عبد الله مسعود صلی الله علیه وسلم مبارک عمل متنقل کړی چې مبارک په جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات کول دا ټول په دې باندې دلالت کوي دا درې خبرې یو د آثار د صحابه بخاری روایت یو عمل د نبی صلی الله علیه وسلم ثبوت د جمعې نماز نه مخکې څلور رکعات سنت شته دي او چې ابن تیمیه خبره کړې ده ابن قیم کړې ده دا علامه بنوري دغه جوابونه وکړل او دا یو طرف کړل او ابن قیم په ځای کې ویلي دي چې انه اصح قولي العلماء ويصح قول العلماء مدقق چې مخکې د جمعې نه سنت نشته دي علامه بنوري جواب کوي وادعاء ابن القيم انه اصح قول العلماء اذا دا خبره کړې ده دا دعوه کړې ده ادعاء دعوی بلا دلیل ته وایي کنه دا دعوه کړې هو دلیل نشته دی د علماء کرامو صحیح قول دا چې جمعې نه مخکې څه نشته سنت نشته دی دوی چې دا صحیح قول دی دا منوري سي وایي یکاد یکون مجازفه دا نږدې ده چې دا قول دا اسې اټکل کړی اسې اټکلي چټي خبرې کړي باندې څه دلیل نشته دی وایي ځکه فنظر مغني د ابن قدامه وګوره او مجموع شرح المهذب د امام نووي وګوره حتی يتضح حاله چې حال دې خبرې واضح شي او دیو چې کوم ابن قیم قیاس کړی دی چې څنګه د اختر د مانځنه مخکې سنت نشته دی د جمعې د مانځنه مخکې هم سنت نشته دی وقياسها على العيد في عدم السنة قبلهما قياس مع وجود الفارق ده قياس مع الفارق ده فإن الجواز التطوع قبل الجمعة كلمة الجماعة ځکه چې د جمعې د مانځنه مخکې جواز د سنتو یعنی د نفلونو مطلق النفل دا خو خبره د علماء اجماع ده یعنی د جمعې د مانځنه مخکې او د زوال نه وروسته په دې ټایم کې نفلونه کول دا په اجماع د علماء باندې جایز دي او د اختر د مانځنه مخکې نفلونه کول دا ناروا دي ګوره د اختر د مانځنه مخکې نفلونه کول ناروا دي او د جمعې د هغې نه په اتفاق د علماء روا دي نو قیاس مع الفارق نشو په یو ځای کې چې کوم دی قبل الجمعه یعنی په یو ځای کې قبل نفلونه جایز دي او په بل ځای کې ناجایز دي نو كما أن عدم التطوع قبل العيد قريب من الإجماع ورا عدم التطوع قبل دين داخل قريب دي دغه سم اجماع ته فافترقا د دوه په من کې فرق راغی دا قياس مع الفارق شه دي زبر دا خبره ثابته شو چې د جمعې د منځنه مخکې څلور رکعات سنت کول پکار دي دا ثابت دي دا دلیل پر راځي ان شاء الله دل دې پسې روان دي په دې خبره باندې چې پس د جمعې نه څو رکعات سنت کول پکار دي